د راوستو توفیق موږ له راکو او بیا یې راباندې دا رحم وکړو چې خپلې خبرې ته یې کېنولو. اصل کې نن به موږ په دې باندې خبره کوو چې د ګناه په وجه باندې د تقصیراتو د خطایانو په وجه باندې الله رب العالمین انسان له په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې ورله هم سزا ورکوي. د دنیا د سزاګانو د ورکولو څه طریقه ده او د آخرت د سزاګانو د ورکولو څه طریقه ده. که په دې پوینټ باندې موږ ځان پوه کړو نو یقیناً چې موږ به په ډېر کم وخت کې د خپلو کوتاهیانو او د خپلو خطایانو نه روح گردانی وکړو او هغې نه به موږ خلاص شو. اصل کې الله رب العالمین فرمایي کله چې دې خلکو هغه څه هیر کړه چې کم ورته ما لیږلي، هر هغه نعمتونه چې هغه ورله ما ورکړلي دیو باندې ما د خپل هر قسم نعمتونو دروازې کولاو کړي. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، د هر یو څیز دروازې مې ورته کولاو کړي. حتی تر هغه وخته پورې خبره ورسېده چې دیو ډېر زیات خوشحاله شو په دې خبره باندې چې یاره موږ ته خدا هر څه راکړی شو. نو یوه موقع داسې راشي چې اخذناهم بغتته، ونیسو موږ ناڅاپه، راټینګې کو موږ بیا ناڅاپه. دا ګناه یو څیز دی چې کله ناکله سړی ګناه کوي که نه. پیغمبر علیه السلام نه یو صحابي تپوس وکړو ما ته به څنګه پته لګي چې ما کې ایمان شته که نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته کله ګناه وکړې او ستا په زړه کې څه خفګان راغی چېرې دا خو زما نه ګناه وشو، ته پوه شو چې زما په زړه او زما په دماغو کې ایمان شته. چې کله ته ګناه وکړې او د ګناه نه وروستو ستا په زړه کې د سره د دې خبرې تصور هم نه راځي چې دا ما ګناه وکړو، نو ته پوه شو چې ما ایمان بیلل دی. اوس به یو سړی وایي چې یاره لکه واقعي خبره ده دا خو شته ما کې، خو د هغې تقسیمي کار دی لاول به هغې ته هغه ګناهونه به لاول پېژنده غواړي. ځکه ډېر ګناهونه داسې دي زموږ په دې معاشره کې چې موږ یې کوو او زموږ په تصور کې هم دا نشته چې دا ګناه دی، او که شته نو بیا پې خفګان نشته. نو که خفګان پې نشته نو بیا دې موږ په خپل ایمان باندې ویریږو. لکه مثال به یې زوالم، نورې خبرې به وروستو کوزا. یو سړی وایي شکر دی الحمدلله خدای د شرابو نه ساتلی ما و، خدای د زیناو نه ساتلی ما و، خدای د دې کار نه ساتلی ما و. دغه طرف ته زما سوچ فکر هم نشته. خو دروغ چې دی دا هم ګناه کبیره ده، غیبت کول دا هم گناه کبیره ده، بهتان لګول هم گناه کبیره ده، حرام مال غصب کول اغستل په ظلم باندې زیاتی باندې دا هم گناه کبیره ده. راځئ چې د معاشرې د خپل زړه راولټو چې د ورځې څومره پیرې دروغ وایم، څومره پیرې زه غیبت کوم د بل مسلمان، زه په خپل کاروبار کې څومره حرام مال حاصلوم. کله چې زه دا کار کوم آیا زه د دې نه د توبې کولو څه اراده زما شته که نشته؟
په دې باندې زما زړه ته څه خفګان حاصلیږي او که نه حاصلیږي. نو الله سړي ته پته ولګي چې یاره زه څومره پورې په اوبو کې یم. څومره خلک دي چې هغه مستقل طور هغه دروغ وایي، بلکې هغه په دروغ باندې خوشحالي محسوسوي چې یاره ماله داسې دروغ راځي، داسې خبرې ماله راځي چې زه معاشره په هغې باندې ټوله ځان ته سرنګون کولی شم، خوشحالېږي پې، خفګان خو لا ډېره لرې خبره ده. نو دا سړی دی په خپل ایمان باندې یره وکړي. د ګناه درې درجې دي او په دې دریو درجو کې الله رب العالمین انسان رانیسي. اولنۍ درجه د ګناه هغه دا ده چې کله یو سړی ګناه وکړو که نه، بعضې نیمکه خیال کې داسې نیک سړی تقوادار او پرهیزګاره سړی چې ګناه وکړي جو سمدستي راونیوی شي په هغه ګناه باندې. یا یو سړی یو ګناه کوي، دی په دې خپل ګناه باندې یا پوه نه دی یا یې پې ځان نه دی پوه کړی، د ده د هغه ګناه په بدله کې الله رب العالمین د ده اولاد نافرمانه کړي، د ده ښځه الله رب العالمین د ده نافرمانه کړي، د ده ګاونډیان الله رب العالمین د ده سره ونښلوي، د ده په محله کې او د ده په کلي کې د یو بل سره انخطي جنګونه جګړې او پریشانۍ جوړې شي. دی دې پوه شي چې زه څه ګناه کوم او د هغه ګناه په پاداش کې زه کړېږم. خو دا د ګناه داسې درجه ده چې الله رب العالمین فوراً دی رانیسي، فوري. نو دا ګناه کې خوالی نه وي، خو دې کې ګزارش دی لکه دا لکه یو داسې ده چې الله رب العالمین ولا فوري سزا ورکوي. دویم نمبر ګناه دا دی چې الله رب العالمین انسان لا تاخیر ورکوي، موقع ولا ورکوي. دې ګناه کوي که نه او الله رب العالمین دې په هغه ګناه باندې نه رانیسي. نو چې کله دې نه رانیسي نو دې ورځ ته ورځه خوشحالیږي چې زه په ما کې چېرته څه داسې صفت شته چې زه دا ګناه کوم یا حرام کوم، سود کوم، رشوت کوم، دروغ ویم، غیبت کوم، حرام مال ګټم او بیا مې هم الله تعالی نه رانیسي. نو دی په خوشحالۍ کې حالان کې وایي دا درجه د ګناه ډېره زیاته خطرناکه ده، ډېره زیاته خطرناکه ده. چې دی په دې خوشحالو کې دا مزې کوي که نه، نو دا درجه د ګناه ډېره زیاته خطرناکه ده. که موږ په دې سورې بقره کې الله رب العالمین د حضرت آدم علیه السلام تذکره کړله چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ، خو کله چې هغې هغه ونې ته نږدې شو د هغې نه خوراک وکړو نو الله رب العالمین فوري طور دوی راونیو، فوري طور یې راونیو. اولنی کار د دې سره دا وشو چې فوراً الله رب العالمین د دې دواړو نه د جنت جامې وویستې او دویمې دیو دواړو ته ووی چې اهبطو واسکوزیږئ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر. تاسو کې بعضې د بعضې نه وسه د یو بل دشمنیانې کوي. علما لیکي چې یو خو د شیطان دا کار دی چې تا په دنیا کې د الله تعالی د نعمتونو نه محرومه کی، الله تعالی د نعمتونو نه محرومه کی. که خیال وکئ کم خلک چې مستقل طور ګناهونه کوي او د خپلو ګناهونو نه توبه نه وباسي، هغه خلک په څه نه څه طریقه باندې په یو پریشانۍ کې او په یو سخته کې او په یو دغه کې پراته وي. بل د شیطان څه کار دی؟ د شیطان کار دا دی چې مسلمان وشرموي، مسلمان بې عزته کړي. د دې مسلمان چې کم عزت دی، کم وقار دی، دا د خلکو په مخ کې راخلاص کړي. لکه مثال په طور سړی دروغ وایي که نه، یو ورځ دروغ وایي پته ونه لګي، 2 ورځې وي، 10 ورځې، 6 ورځې، کال به پکې وشي، خیر دی. کال بعد چې د دې سړي پته ولګي دا به ډېر باوقاره او ډېر لوی شخصیت وي، خو چې خلکو ته پته ولګي یاره د ګوره د دې وضع قطع ته وګوره،
او د دې کار ته وګوره لکه د دومره دروغ ویلي که نه چې آی دې دا دروغ دې حد ته راورسېده. نو د خلکو په ذهن کې هغه سړي هغه وقار د هغه عزت د هغه آبرو هغه لاړې شي ځمکې ته ورسي. ځکه الله رب العالمین وفرمیل چې فاخرجهما مما کان فیه. تاسو د دې تقصیر او د دې کوتاهۍ په وجه باندې زما د نعمتونو نه ځئ. اگر چې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام فوری طور الله رب العالمین ته رجوع کړه او الله رب العالمین په قرآن کې د هغې خبرې تذکره وکړه. ځکه چې هغه اوچت خلک وو که نه، معصوم وو، اخو ډېر عظیمه مرتبه باندې د الله رب العالمین خصوصي لاسو په هغه خلکو باندې. نو فوري طور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بس خبره ختمه شوه. هغې انسانانو ته او بندگانو ته الله رب العالمین دا واقعه د دې دپاره ذکر کړه چې د شیطان تابعداري به نه کوئ. ځکه د په ازل کې ستاسو د نیکه دشمني کړله او د په دشمنۍ باندې وسوسه اچوله. نو دقه دشمني او دقه وسوسه به اوس تا ته ورچوي. نو د چا د نیکه سره چې د چا دشمني وشي خلک د هغه خلکو سره دوستي نه کوي. خلک وایي یاره دا زما نیکه او زما ور نیکه، خلک پکې ډېرې لرې لرې پیړۍ یادوي. وایي دا د هغو سره د دیو نالګي وه په دې وجې د دې خلکو سره زموږ ناسته پاسته نشته. نو شیطان خو بیا انه عدو، یقینا دی ستاسو دشمن دی او بیا داسې دشمن دی مبین چې ښکاره دشمن دی. ستاسو دشمني کوي خو ښکاره دشمني کوي. نو دا دویمه درجه د ګناه چې کله یو انسان ګناه کوي او دی راوننیوی شي نو دی دې پوه شي چې یو ډېر په خطره کې پروت یم، ډېر لوی په خطره کې پروت یم. او یو ورځ چې دی نو د دې ګناه کې به الله رب العالمین خامخا څه سزا راکوي. نو یو وخت داسې راشي چې بیا الله رب العالمین هم دغه مخکینۍ خبره چې کومه ذکر شوه په دنیا کې ول الله تعالی سزا ورکي. څه سزا الله تعالی ورکي بس. او کله الله رب العالمین دغه ګناه اخرت ته پاتې کې، په آخرت کې ول الله رب العالمین سزا ورکوي. درېیمه د ګناه د کولو چې کله دې ګناه کوي که نه او دې په دې ګناه باندې اصرار کوي، په مخه دا ګناه کوي او د دې نه دې توبه نه وباسي. وګوره توبه یو داسې شیز دی چې د هغې سره توبه ګناه ګوره الله تعالی ختموي. علماو لیکلي چې یو سړی دی هغه 1000 پیرې یو ګناه وکړو خو 1000 پیرې د زړه د اخلاص نه د هغه ګناه نه توبه وویسته. الله رب العالمین د توبه قبلوي. د توبې ځان له موضوع ده، موږ په دې وخت کې هغې له نه ځو. خو داسې نه دی یو سړي دا خیال شي چې بس لکه الله رب العالمین خو په ګناهونو باندې سزاګانې هم ورکوي او په ګناهونو باندې الله تعالی په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي او بل څه اپشن پکې نشته. نو داسې به نه وایو ځکه چې د هغه موضوع جدا وي نو موږ هغه جدا ورځ باندې خبره وکړو. د دې جدا ده نه دا بس موږ جدا دا خبره کوو. خو بهرحال چې کله یو سړی الله رب العالمین ته خو د زړه نه ګورې یو خو داسې ګناه چې یو سړی وړه کې وایي چې مړه هسې په خوله توبه وباسه او خیر دی بل ورځ به بیا کوم او بل ورځ به اخو الله ته پته ده که نه. دا خو الله او د انسان معامله ده، دا خو د دواړو انسانانو معامله ده نه او نه داسې اله د بل انسان سره شته چې هغه ته دا پته ولګي. دا خو د الله رب العالمین علیم بذات الصدور دی، پته الله تعالی ته لګي. خو درېیمه مرحله چې د ګناه ده نو هغه دا ده چې په ده پسې خفیه تدبیر جوړیږي. خفیه تدبیر دی ګناه کوي، د ده دا خیالي چې یاره زما ته د هېچ چا خیال نشته، د ده دا خیالي چې د الله پکړ نشته. خو الله رب العالمین د دې نافرمانۍ په وجه باندې دته خفیه تدبیرونه جوړوي. او په خفیه تدابیرو کې د بني اسرائیلو د وخت د یو تقوادار، یو پرهیزګاره، یو ولی، یو عالم خبره ذکر کوي چې هغه به یو ګناه کو نو د هغې په وجه الله رب العالمین د هغه نه د تهجدو ته د پاسېدو هغه کم
دغه چې و هغه ته الله رب العالمین واغس دغه طاقت الله رب العالمین دغه ختم کو چې هغه به تهجد له نه پاسېدو رو دا خبره داسې را روانه چې کله ګناه کیږي نو دته په عباداتو کې لذت او خوند ختمیږي خلک وایي که نه په مانځه نه پوهېږم چېرې دا څنګه مونځ ما وکړو پوه نه شوم په دې مانځه باندې چېرې دا ما څنګه مونځ وکړو څنګه مې ونه کړو شاته پوه شه چې چېرته څه مسله شته د قرآن راغسته په ثابت کال کې یوه ورځ نشته یوه ورځ داسې چې دی سره والي قرآن مجید راوالي او د هغې تلاوت وکړي دا خبره دته ډېره زیاته مشکله ښکارېږي چې دی قرآن راوالي او دی د هغې تلاوت وکړي او یا د هغه قرآن ترجمه وکړي او یا د هغه قرآن درس او تدریس وکړي دا خبره دته ګرانه ښکارېږي اوس ځان له به سوچ که وروره هر سړی به په خپل ذهن کې چې کومه د کیسټ دا پټه پرته ده که نه نو دا تاوایي چې څه مسله داسې شته زما شاته چې الله رب العالمین زما زړه تلاوت ته بلکل بند کړلی او زه په ثابته ورځ کې یوه رکو تلاوت هم نه کوم په ما باندې ورځ او شپې تېرې شي ورځ او شپې زما تېرې شي زه د قرآن مجید ترجمې ته درس و تدریس ته نه کینم دا په ما باندې بوج کیږي دا ولې په ما باندې بوج کیږي زه وګورم چې زما په د اعمالو کې کم داسې یو عمل دی چې د هغې په وجه الله رب العالمین ما خپل قرآن مجید ته نه پرېږدي دا خو پاک کتاب دی که نه او زړه خو یو لوښی دی که نه نو دا چې کله دا پاک کتاب دی پاکې خبرې دي نو دا په پاک لوښي کې اچولی کېږي په ناپاک کې دا نه اچولی کېږي په ګنده لوښي کې دا قرآن او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت نه اچولی کېږي نو معنا دا شوه چې یا د زړه یا د دماغو چې کم لوښی دی نو په دې کې څه ګندګیري پرته ده بیا دا جومات دی که نه خپله خبره کوم ورې سامعین دا مطلب نشي چې دا ټولې خبرې چېرته موږ ته دي ګورئ ښه څومره پورې زما په دې جومات کې ما ته خوشحالي محسوسیږي څومره زه په جومات کې ناست یم او زه یم چې خدایه نور هېڅ نشم کولی خو چې د دې جومات دا دیوالونه مې سې کولی دا د الله کور دی دا ماله څومره خوند نه کوي او څومره مزه ماله راکوي او څومره چې کله زه جومات ته راننوځم نو په ما باندې ساړوبي چې یاره کله به زه د دې جومات نه وځم دا به اوس دی خپل سوچ او خپل فکر به دی په خپله باندې کوي که چېرې دی په جومات کې نه خوشحالیږي او دی په جومات کې خفه کېږي ډېر خلک داسې که نه لکه اوس د جمعې ورځ ده که نه نو ماشاءالله ډېر شي خلک راغلي خو ډېر خلک داسې دي چې په کورونو کې ناست دي او هغې په دې نیت باندې په کور کې ناست دي چې کله اخرني ملتونه شروع شو نو زه به صرف مانځه له ځان رسومه دی په کور کې الله خوشحاله کړلی دی موبایل ته ناست دی هغې باندې الله خوشحاله الله نه دی خوشحاله کړی خو شیطان خوشحاله کړلی دی په کور کې یخې پنکې ته پروت دی هغې ته دی خوشحاله دی او جومات ته راتله ده ته ګران دي نو دی دې پوه شي چې زما په اعمالو کې د ګناهونو څه امیزش دی ځکه الله رب العالمین فرمایي من یعمل سوءا یجزا به څوک چې ناکاره عمل کوي نو د هغې بدله به ورته په دنیا کې میلاویږي نو دا هم د ګناهونو د سزاګانو یوه طریقه ده د الله رب العالمین چې دی د دې نه رو پشا کوي ها رو پشا کوي کله چې یو سړی مونځ قضا کي که نه یو مونځ قضا کي د سهار مونځ قضا کي نو د ماسپښین هغې ته هم د ډډې نه لګي ماسپښین هغه قضا شي بیا د مازدیګر هغې ته ډډې نه لګي چې د سهار مونځ وکړي قدرتي خبره ده ستا به زړه به دې کېږي چې یاره زه دې مانځه له لاړی کم سړی چې مانګزاري او د مونځ نه یې کړی نو د ده زړه نری نری کېږي چې یاره ما دا مونځ ما نه ولې پاتې شو دا مونځ څه چلو شو دا او کم سړی چې بېلمازه یي بېلمازه
نو دل قرآن ورکوه لکه به دغه جومات په دې خوله کې به دی ولاړې خدای به دننه جومات ته نه راځي دی به په دې خوشحالي چې یاره زه بهر ولاړ یم جمعې کې به غرمو ته ولاړي په اوړي کې به پنکې ته ناسي په لنډو ورځو کې به وله خوب ورځي په اوږدو شپو کې یخني زیاتی دی نشي راتلی دا مختلف بهانې او دا مختلف قسم د ګناه دپاره دته شیطان دا ټولې خبرې ښایسته کړي ها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته خو هره خبره صفا کړله که نه یو ورځ وفرمایل چې کله یو سړی ګناه کوي نو د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي دا داغ د ګناه دا داسې داغ نه دی چې څوک خپل لوسري او ډاکټر ته ووایي چې دا داغ پې وګوره دا ډاکټر نشي معلومولی هغه ډاکټر یې معلومولی شي چې کوم د قرآن او د حدیث علم ورسره نو هغه ډاکټر دا معلومولی شي دا د دنیا د بدن سره څه تعلق نه ساتي نو دا داغ چې کله ولګي دی چې یو ګناه وکړو دا داغ ولګي دی په سبا له بل ورله بیا دا ګناه کوي نو دا بل داغ ولګي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې څومره دی ګناه کوي نو دومره دا داغ سیوا کیږي نو اخر دا چې د ده دا ټول بدن دا ټول اړه په دې داغ کې بند شي او د دې نه د پلاستیک په شانتي یو کور تاو شي کله چې د دې زړه نه د پلاستیک په شانتي کور تاو شو نو دې ته بیا د قرآن او د حدیث او یا د عالمانو خبرې نه ورننوځي پې ډېرې بدې لګي ښه چې مړه دا خو روزانه دغه خبرې دي دا خو موږ اورو که نه دا خو ولې دا موږ له نه راځي څه نن سبا خو جوار سړی مطالعه هم کوي او خلک نن سبا فیسبوک باندې هم ګوري او نور هم خلک ډېر زیات پوه دي نو دا خبرې په ده باندې ډېرې زیاتې ګرانېږي ښه خپل زړه به په خپله تلو چې څومره پیرې زه په دې خبره باندې ډډې په ډډې کېږم چې یاره اوس دا خبرې ختم شوی دی د قرآن دا درس زر ختم شوی چې زه دې پاسېدې دا تقریر زر ختم شوی چې زه د دې نه پاسېدې اوس دا داسې خبره نه ده دا اصل کې زړه بند دی زړه ته دننه زنګ لګېدل دی په زړه باندې طبع الله مهر لګولی دی الله تعالی یا ختم الله مهر پې لګولی دی الله رب العالمین هغه زړه دننه دا خبره جذب کوي نه واټر پروف چې موږ ته وایو موږ وایو دا شي واټر پروف ته دې ته دننه اوبه نه ننوځي دې ته د قرآن او د حدیث د رحمت د مینې او د شفقت د ایثار او د محبت هغه خبرې نه ننوځي نو بعضې سړی وایي که نه خلک ورته خبره کوي یاره دا ګور قرآن کې الله فرمایي حدیث کې هغه مړه قلا شه زمان ما سره به دا ګپ نه لګي دا خبرې به زما سره نه کوي د ده زړه مکمل بند شوی دی بعضې خلک داسي چې هغې کله د اسلام د دین او د قرآن خبرې واوري د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شي قرآن کې الله رب العالمین شپږمه سپاره کې د داسې خلکو صفت کوي اسې راځئ چې موږ ځان لاول زه ځان والم او بیا دا ټول اوریدونکي دا خبره چې زمانه په پوره کال کې دا کال چې شروع شوی دی مثال به موږ دغه دا کال والو 2021 شروع شوی دی د جنورۍ نه والا او د دې اګسته پورې ما کمه شپه یا کمه ورځ په تنهایۍ کې خپل رب ته جړلي چې ربه زما به څه کېږي لکه زه خو به تاله یو ورځ درځم زما خو به ستا سره یو ورځ ملاقات کېږي زما په شا باندې خو ډېر لوی د ګناهونو یو انبار پروت دی زما په ملا باندې خو ما سره ډېر لوی ګناهونه دي ربه ته به زما سره څنګه معامله کې هلته که دې سړي د سترګو نه اوښکه نه یې بهېدلي دې سړي په خپل ګناه باندې د خپل رب سره پټ په پټه نه یې ژړلي وایي دا سړی دې پوه شي چې د ده ګناهونه او تقصیرات او خطایانې ډېرې دي ځکه دله په دې خبره باندې زړه نه نرمېږي که نه اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا کله چې پې زمونږ آیاتونه تلاوت کیږي نو د ده ایمان نور هم سیوا کیږي او کله چې پې زمونږ
آیاتونه تلاوت کیږي نو وجلت قلوبهم داسې دی هغه آیات سوره انفال کې چې د ده دا زړه نرمیږي ورته زړه ورته بهار بهار کیږي خوند وله ورکوي په یو آیات پسې بل ویلی شوي او په بل آیات پسې بل ویلی شوي اوس دا کیږي یا نه کیږي موږ به خپل سوچ او خپل فکر په دې باندې په خپله باندې کوو بیا چې کله یو سړی ګناه کوي نو د ګناه سره دته یو نقصان بل ورسي او هغه دا دی چې په ده کې حیا ختم شي حیا پکې ختم شي کله چې یو سړی ګناه کوي که نه کله نا کله الک نسوار شروع کړي نسوار یا سیګرټ که نه نو دی په ډېره پټه طریقې باندې لګي د پلار نه او د مشرانو نه استادانو نه او د کلي د خلکو نه رو 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 دی چې کله دا بالکل عادي شي که نه نو بیا به دا چونډې راولي د پلار په مخ کې به هم لګي د رور په مخ کې به هم لګي د استاد په مخ کې به هم لګي دا شی به یې ښودی او هېڅ پروا به یې نه په دې خبره باندې چې زه ګناه کومه دا خاصی مثال ما بیان کو کنه نور ډېر شی ګناهونه دي غټ غټ ګناهونه دي خلک دغه شانتې کوي کل عام او بیا په هغې باندې فخر هم کوي چې ما دا ګناه وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سړي ته یو ډېره خطرناک جمله بیان کړله ډېره خطرناکه چې کله په یو انسان کې حیا ورکه شوه او دی په ګناهونو باندې ډاډ شو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت بیا چې دی وایي زړه څه غواړي بیا هغه کوه بیا کوه ځکه چې ستا کې شرم ختم شوی دی ستا زړه او ستا ذهن په ګناهونو باندې مطمئن شوی دی ستا د زړه نه د دین طرف ته او د اسلام طرف ته او د قرآن طرف ته هغه خبرې مکمل وتی دي نو اوس چې ته سخې هغه کوه علماو یو خبره لیکله په هغې باندې لږ سوچ کول غواړي دا نعمتونه نه دي الله تعالی دا نعمتونه دومره سیوا کړلي وایي د ننني دور یو عام مسلمان عام انسان له چې الله رب العالمین کم سهولیات ورکړلي نو دا سهولیات الله رب العالمین د زړو خلکو بادشاهانو لم نه ورکړي بادشاهانو له دا لکه مثال به طور دا بجلی پخوا نه وه د بادشاهانو په دربار کې به هم دا بجلی نه وه موږ ته الله رب العالمین دا یو نعمت بل لا کړلی دا پنکه چې موږ ته چلیږي په سخته ګرمۍ کې موږ پنکه چلو هغې ته ښکلي سملو نو هغه بادشاهانو له الله رب العالمین دا سهولت نه ورکړی اوس چې هغه بادشاهانو له الله رب العالمین دا سهولت نه دی ورکړی او تاله دا سهولت درکو نو د دې معنا دا شو چې ګورې ته ځان تیار که ستانه به الله رب العالمین د دې تپوس خامخا کوي ځکه خو الله رب العالمین فرمایي چې کم مصیبت چې تاسو ته راځي نو فبما کسبت ایدیکم هغه ستاسو د لاسونو په وجه باندې په تاسو باندې راځي تاسو یو ګناه کوئ د هغه ګناه په وجه باندې الله رب العالمین تاسو رانیسي او په تاسو باندې هغه مصیبت راځي او یو ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په سمندر باندې او په وچو باندې چې څومره فساد خوريږي څومره سختی او پریشانی خوريږي نو دا سړی دی پوه شي چې دا د لاسو د ګناهونو په وجه باندې دا کار کیږي ګوره په نیکو کې څومره لکه خوند دی او څومره مزه ده پکې ها کله چې صحابه کرامو ته د الله تعالی دین وړاندې شو او هغوی ایمان راوړ که نه د دنیا په پوره دنیا باندې الله رب العالمین هغې له حکومت ورکو په پوره دنیا نن مسلمانان دا ګیله کوي چې یاره زمونږه د دنیا په یوه لویه ځمکه باندې زمونږ حکومت نشته نو ځکه نشته چې ته د هغې لایق نه یې که چېرې تا داسې اعمال وکړه چې هغه د الله رب العالمین ته قابل قبول شو نو تا له به الله رب العالمین د انسانانو واګې په لاس کې درکړي خو په تا کې هغه ګډس او په تا کې هغه صلاحیتونه نشته ځکه الله رب العالمین تعالی د دې انسانانو هغه واګې په لاس کې نه درکوي یو بادشاه په لاره باندې روان و انار یو
ښکلی باغ دی هغې ته ودرېدو چې ودرېد هغه مزدور او خادم ته یې ویې راوړه یو انار تږی شی مه ډېر زیات نچوړ کا هغه یو انار وشو که ورایوړو داسې ورته نچوړ کړو د هغې نه ګیلاس بلکل ډک شو دغه ښکلی وسکو خو چې ده څنګه وسکو نو د ده په زړه کې فورا دغه پیدا شو اخلاص ختم شو او په زړه کې بدشتم پیدا شو چې یاره دا دومره غټ باغ دی اوس په دې باندې ټکس مکس لګول غواړي یا د ده نه څه اخیسته غواړي یا داسې څه پړه کې نو د دې خادم ته ویې ورشه بل یو ګیلاس راله دغه که راوړه نچوړ که دا انار نو چې هغه راوړ نو هغه نچوړی نو یو خاص کې په ګیلاس په ویښ کې لګې غونته بلې پسې راوړ په ډېر مشکله باندې هغه ګیلاس نیمې پورې راورسېد نو دې بادشاه وی داسې چللی چې دا اولنی راغې د هغې نه ټول ګیلاس ډک شو او دا نور تا چې راوړه نه د هغې نه ګیلاس پوره هم ډک نه شو د دریو څلورو نه نو هغې بادشاه سلامت زه به څه ووایم خو خپل نیت وګورئ ستاسو په نیت کې څه فتور پیدا شوی دی د هغې په وجه دا کار وشو هغه وی بلکل ټیک خبره ده نیت مې دې باغ ته خراب شو ګوره چې په نیت باندې الله رب العالمین دومره د دې انسان د انعاماتو فیصله کوي نو بیا چې په عمل باندې به الله رب العالمین څومره فیصله کوي دا کورونه دي که نه زموږ په دې کورونو کې څومره جنګونه او جګړې وهل او ټکول د زوی د پلار سره او د پلار د زوی سره او د مور د لور سره او د لور د خپلې مور سره او د انګور د خپلې خواښې سره او د خواښې د انګور سره او که نه د ښځې د خاوند سره او د خاوند د ښځې سره چا په دې شا باندې دا سوچ کړلی چې یاره راځئ چې کینو نن په دې باندې سوچ وکړو چې یاره دا ټول جنګ او جګړې چې څومره جوړې دي چېرته موږ خو داسې څه ګناهونه نه دي که نه چې هغه کو چې د هغې په وجه باندې دا هله ګول او دا غرب غروب جوړ دي نه دې باندې سوچ نه کوو هر سړی و چې که یم خو زیمه او که میلاویږي خو ماته میلاویږي نو کم ګناه باندې چې الله رب العالمین نیک سړی او ښه سړی فوري طور رانیسي نو دی دې خوشحاله شي چې زه یو سړی وي هغه به پی خرڅول پی نو د یو ورځ په دې اړه کې وي چې راشه دې پیو کې اوبه واچوه چې اوبه یې واچولې هغه چې بازار کې د خرڅ کړه نو په هغې باندې ډېرې زیاتې روپۍ شوې دی خوشحاله شو چې یاره نیم په نیمه سیوا روپۍ وشوې سبا به دا شی بیا هم کومه وی دی را روانو یو ځای کې راغی آرام یې کوو خوب وله ورغی وده شو چې وده شو د ونې لاندې د ده سره چې کم پرسو د پیسو هغه شادو راغی شادو ته هغه پرسو تختو چې وایي تختو دی چې راپاسې چې ګوري جیب کې روپۍ موپۍ نشته چاپېره ګوري بره سې کوي ونې په سر کې شادو دی ورسره هغه د هغه بټوه ده داسې اشارې یو څه پیښې نخرې یو څه قیسې پیسې وکړې چې اوس دا شی راګزار کړي خو هغه وینا دا کار نه کوم اخر دا چې هغه ولګېد دغه یې کولا وکړه بټوه یې کولا وکړه نو د دې بټوې نه یو دینار یا یوه شرپۍ راغلي دله وګزاري او یوه تې خوا کې ورسره وله بهیږي سین یوه هغې ته ګزاري یوه ده ته ګزاري یوه هغې ته ګزاري اتې ټول چې کله نیمې ده ته راګزارې کړې او نیمې دغه سمندر ته او د سیند ته ګزارې کړې نو بیا ورته هغه بټوه راګزاره کړې وه دی فورا پوه شو چې نن ما خپل په مال کې حرام مال یو ځای کړی د هغې په وجه باندې الله رب العالمین فوري طور زمان هغه بدله واغسته ښه اکثر خلک یې که نه وایي یاره نن مې لکه دکان کې داسې یو شی په زیاتی چا سره مې لږ زیاتی وکړو چې ډزې شو چې کور کې خبرېدم جو ماشوم بیمار شو چې ډزې شو پلانې چل چې کېدو جو هغه داسې چل شو جو بیا یېرېږي بیا لکه هغه حرام مال ته ځان نه نږدې کوي او بعضې داسې سړی چې هغه حرام پې حرام په حرامو له پاسه نور حرام کوي خو هغه سره هېڅ چلوم نه کېږي دی دې پوه شي چې د ده یو ورځ را روانه ده او دی به په خطرناک نیوو سره الله رب العالمین نسی ځکه د یو صحابي واقعه دغه ذکر کړله یو عالمو یو صحابي و هغه داسې بهر طرف ته تقاضای حاجت له لاړه وی دی چې کېناست یو سړي نه یو منګک راووته ورسره په خوله کې یو روپۍ ده اشرفۍ ده ورسره وی هغې بیا لاړ بله راوړه 12 اشرفۍ راوړې داسې ما ته واچولې وی چې زه فارغ شوم ما مې راواغستې خو صحابه کرام دا و چې هغوی به فورا پیغمبر علیه السلام خبرو هرې خبرې نه راغی پیغمبر علیه السلام ته دغه شان چلو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی دا الله رب العالمین تاله دا رزق مقرر کړلی دا خوره
هم دغه وجه چې کله به صحابه کرامو باندې ډېرې زیاتې خوشحالیانې رالی نو هغوی به هم په دې خبره به هم سوچ شروع کو چې داسې نه چې زمونږ د ښو اعمالو چرته موږ ته په دنیا کې دغه میلاو نشي ځکه هغوی به د اعتدال زندگی تېروله نه هغه طرف ته ډېر او نه دې طرف ته دې وجې نه موږ له دا پکار دي چې موږ په خپل ځان باندې لږ سوچ وکړو تهجد من کو نه کو ولې نه کو زمونږ څه ګناه دی داسې چې الله رب العالمین موږ د شپې او هغه پرېږده تهجد پرېږده خو د سهار مونځ له زه نه پاسم دا د سحر مونځ کې ولې ما الله رب العالمین نه پاسئ که زما په کراچۍ کې یا په پیښور کې سکاري نو په دغه شپه باندې مولا لا بانګونه ویلي نه او د ډډې پډې کېږي ما له خوب نه راتو وختي ویښ شوم وختي زه دغه ته تلم پیښور ته زما کار و لکه دا ته چا راویښ کړې ځه او چې د مانځئ نو ځان ته به موبایل په ټایم کې او ځان ته به ټیم پیس ولګئ او چې هغه ورته کړنګار شروع کړي نو د به سترګې پټي په هغې باندې به لاس کېږدي هغه شی به بند کړي او بیا به ښکوالی ودشي لکه نو ستا د هغې دغه د مطلب څه شو دی دې پوه شي چې یاره په شا باندې زما څه داسې ګناه دی چې زه هغه کوم چې په هغې باندې الله رب العالمین ما ته لکه د سهار ملاقات زما الله تعالی د خپل ځان سره نه کوي چېرته د الله سره ملاقات دا سارانې سړی راپاسي او الله ته ودرېږي او بیا تلاوت واوري او بیا منځ وکړي او سجده وکړي او الله رب العالمین ته رکوع کړي د دې خو جدا خوند دی که نه او جدا یې مزه ده نو دی دې په خپل ځان باندې لږ غونته سوچ وکړي د دې وجې نه وایي نه دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے زړه ته دې تسلی راځي نو هغه به صرف او صرف په دې خبره باندې راځي چې ته د الله رب العالمین ذکر او اذکار کې څومره اذکار سهار زه وړو سره سکول کې ناظرالو چې نن اوس زه تپوس خامخا کوم نن مې د هلکانو نه تپوس وکړم تاسو چې سهار راغلي یې ما ته ووایئ چې کم هلک سهار نه د وسه پورې په پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف ویلي ستاسو نه کوم دا تپوس خیر دی ځکه به دې کې ډېر مشران ناست دي او ویلي به یې ډېر شی به یې ویلي کېدای شي چا 500 پیرې ویلي نن د جمعې ورځ وه او 100 پیرې خو به انشاءالله چې هر یو کس ویلي او د دې ځوانانو خو جو کېدای شي دوی به هم ویلي خو د هغو نه مې وکړو نو په ثابت کلاس کې په اویاو اتیاو وړو کې لکه ما یو پیر صرف ویلو یو پیر وو کسانو لاس چوت کو چې یاره موږ صرف درود شریف ویل نور خیر خیریت دی دقه شان د کلمې حالات دی اوس سهار نه والا د وسه پورې ما څو پېرې دا ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله سړی سترګې پټې کړي چې هلکه ته ورېږه یاره زما خو هېر دي ما خو نه ده ویلې خدای پاکه ګوره چې سړی سهار پاسي او کلمه م ونه وایي یو سړی سهار پاسي او په پیغمبر علیه السلام درود هم ونه وایي او غرب شي بس ناڅاپه پې دړله شي او مړ شي د دې سړي څه دا سړی څنګه به الله ته ور مخامخ کېږي یا د اکسیډنټ وکړو دی به څنګه خپل رب ته ور مخامخ کېږي د سهار او د ماسپښین په منځ کې څومره ګیپ دی او په دې ګیپ کې د نه مونځ کړلی نه یې په الله نه یې ذکر کړلی او نه یې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویلی نو راځئ چې په خپلو ګناهونو باندې لږ سوچ وکړو الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ اللهم آمین